शेयर करो, लाइक करो अल्लाह के रज़ा के लिए। भाई कुरान पाक में सूरत ज़ुमर यो कम सलवख्तम नंबर सूरत थे, यानी 39 यानी 39, और आयात नंबर दे 32 यानी 2 यानी 32 नंबर आयात, और 41 नंबर आयात पूरी दा वेल शे दी, यो सलवख्तम नंबर आयात पूरी दा वेल शे दी। द 32 नंबर आयात न दा सबक په ترجمه شروع شوی دی، او په دې کې دا خبره کوي چې کم سړی د نبی علیه السلام نه انکار کوي هغه کافر دی، او دا خبره کوي چې د نبی علیه السلام د طریقې نه علاوه طریقه باندې کاغه هر نمونه عبادت کوي هغه الله پاک ته منظور نه دی. ویډیو اخیره پورې وګورئ. څوک چې د قرآن پاک یو آیات ترجمه صرف ووري الله پاک په د 1000 رکعاتو نفلو نه زیات اجر ورکوي. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. 39 دی کافر بدا پروپاګاندا کولا چې دی پیغمبر باندې مرګ راشي او دی با ختم شي او ددن رستو بدر دین سوګ نو ماغستو والا نه، نو الله خپل پیغمبر لا تسلی ور کوي انک میتون یقینا تابنی بمرگ رازی و انهم میتون او خامخ دیبهم ری د دیګه نس خیال دی دی منی بمرگ ناراضی نا داس ندا. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، بیا بتاسو پرز د قیامت خپل رب سره داغه عدالت کې تختصمون جګړه کوي. پیغمبر با پخپل امت مانے حجت قائم کی، ما دیتا رسالت رسول ہو تبلیغ میں ور تکڑے ہو د دین دعوت میں ور کڑے ہو خودی نو منلے یا بدی ځان کی جګړه کی ہر سړی بخپل حق واړی د بل زجر ذکر کئی فمن اظلم ممن كذب على الله، سوق دے زیاد ظالم ممن ده غچانا كذب على الله چې دروغ جوړي الله باندې. هي سوق زیاد ظالم نه دے ده غچانا چې الله باندې دروغ وي، یا ورته د شرک نسبت کوي یا د ولد او د نائب نسبت کوي. وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، او دروغ جن کئی بالصدق قرآن لرا. وَكَذَّبَ دروغ جن کئی بالصدق رسالت د پیغمبر علیہ السلام لرا. اذ جاءه کل چراغ دتا. سوق زیاد ظالم دے دہا غچانا چی اللہ بانی دروغ جوڑی، یا دا قرآن کریم تکذیب کئی یا د نبی علیہ السلام تکذیب کئی چې دے د الله پیغمبر نه دے دا د الله قرآن نه دے. الیسا فی جہنم مثوى للکافرین، آیا نه دے جہنم زید پاره د کافرانو. څوک چې الله باندې دروغ جوړي نو دے کافر دی، او څوک چې د نبی علیہ السلام د رسالت انکار کئی یا د قرآن کریم د حقانیت انکار کئی نو دے کافر دے. اللہ وی جہنم دا کافر زید. الیسا فی جہنم مثوى للکافرین، آیا ندے جہنم کی زید کافرو ولی ندے. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. والذی حغا پیغمبر جاء بالصدق چرات لے اکڑو پر اشتیا سرا. جاء بالصدق راتلے اکڑو پا قرآن کریم سرا. جاء بالصدق راتلے اکڑو پا کلمی لا الہ الا اللہ سرا. وصدق به او تصدیق اوکد دی کلمی، تصدیق اوکد دی قرآن کریم. وصدق به تصدیق اوکد دی کلمی. یا دویم معنی والذی جاء بالصدق، هغه پیغمبر چې راتلی وکړو په قرآن کریم سره
کلمه لا اله الا الله سرا وصدق به او رشتین کو دلرا تصدیق یو کو به د دې کلمې د دې قران د دې پیغمبر جاء بالصدق نه مراد پیغمبر علی السلام وصدق به نه مراد ابو بکر صدیق رضی الله عنه نبی علیہ السلام قرآن راوڑو ابو بکر تصدیق کو یادرے ممانا جاء بالصدق جبرائیل وحی راوڑا وصدق به نبی علیہ السلام تصدیق کو یاددی عموم کی طول انبیاء علیہم الصلاة والتسلیمات او هر هغه سړی چې هغه دین داعی دی کار د نبیانو کوي نو دا هم د دې عموم کې داخل دي والذي جاء بالصدق وصدق به هغه پیغمبر چې راتلی وګړه په قران سره وصدق به او ایمان والو دغه قران اومنه تصدیق یو کو اولئک هم المتقون دغه دی متقیان لهم دی لرا ما هغه دی یشاؤون چې دی بغواړي عند ربهم رب سخا د جنت ټول نعمتونه د دې د پاره دي ذالک دا زکا ذالک دا جزاء المحسنین بدل دا د نیکانو لیکفر الله چې کم کی الله لری کی الله عنهم د دینا اسوا الذی بدی هغه عملو چې دی کولا د دې ایماندارو نیکانو بندیانو با الله چې کوم گناهونه او هغه به الله معاف کی ختم به کی ليكفر الله عنهم اسوا الذي عملوا لری بکی الله د دینا هغه بدی چې دی کوم کولا ويجزيهم بدل باور کی دیلا اجرهم اجر د دی نیکای د دی ثواب د دی باحسن خیستا الذي هغا كانوا چودي يعملون عمل کون کی تکلیف به ختم کی گناہوں به معاف کی درجات به ول اوچت کی الیس الله بکاف عبدا آیا ندی الله کافی خپل بندلرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچ کله دعوت ورکاو تبلیغ او بیان به کو نو دی کافر وبده یراو چې زمنګ د بوتانو د الہو بد موایا غنستا عقل به خراب شي تا ته به نقصان ورسی تکلیف بدر کی الیس الله بکاف عبده آیا ندی الله کافی خپل بندلرا ول نه دی کافی ويخوفونك يريت لرا بالذین دهغ چانا من دونه چې بيد الله ندی حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه نبی علیہ السلام ولګه جلاړ شه دا عزا دا یو بوت او دی اونړوا خالد بن ولید چې کلا دغه بوتخانی د اورسید او د دې بوت اثر او نو دغه د یو مجاور ناسو چې مکوا دی بدر ته نقصان ورسی ټکر بدر کی تکلیف ورسی الیس الله بکاف عبده آیا ندی الله کافی خپل بندلرا ويخوفونك يريت لرا بالذین دهغ چانا من دونه چې بيد الله ندی کافر بې ایمان په خپل یریږي نو تا هم یری ومن یذلل الله چالرا چې گمراه کی الله فما له نشتد دلرا من هاد سوق لار خودن کې سوق چې الله گمراه کی نو کته ورته ډیر لار سمای خو نه سمي ومن يهد الله چاته چې خون او کی الله هدایت ورکی توفیق ورکی الله فما له نشتد دلرا مم مذل سوق خطا کون کې مم مذل سوق گمراه کون کې چاله چې الله توفیق ورکی ہدایت ولا ورکی نو هیڅ سوق نشته چې دې بیلاری کی او دې گمراه کی الیس الله آیا ندی الله بعزیز غالب ذی انتقام بدلا غستون کې ذی انتقام خاوند بدلی غستو
ولئن سألتهم کت تپوسو کی د دې کافرونه من خلق السماوات والارض چا پیدا کړی دی اسمانونه او زمکې ليقولن نخامخ دی ووي جب سرا یا خپل حال سرا الله پیدا کړی دی قل نو یا پیغمبرا افرایتم خبر را کئ ما دهغه تدعونا چې تاسو را بلای من دون الله بيد الله نا ان ارادني الله کا اراده ولري زما بارکی الله بذر د تکلیف رسولو هل هن هيا دي دغا آلهه اولیاء بوتان درگاہونا کاشفات ذره چلری کی تکلیف زما کہ اللہ ماتا سو تکلیف رسول غواړي نو آیا دا درگاہونا یا دا بوتان دا آلهه دا اولیاء چې تاسو ورته را مدد شوي دی زما تکلیف لري کولې شي او ارادنی برحمه یا کا اراده ولري الله زما برحمت د مهربانتیا د رسولو هل هن ممسکات رحمته آیا دی دغا آلهه معبودان بوتان درگاہونا ممسکات چی بند کی رحمته مهربانتیا د الله اے پیغمبر دی ته وایا سوک چې د الله نه ما سوا بل سوک را بلی بل سوک آلهه غنی معبودان غنی حاجت روا غنی اولیاء غنی مشکل کشا غنی کہ الله ما ته تکلیف رسول غواړي نو دی ما خلاصول شي او کہ الله ما ته رحمت رسي خوشحالي رسي مهربانتیا ما سره کوي نو سوق دا بندول شي نظر لري کول شي نه فائدې رسول شي او دلته مؤنث صيغه راوړي هن هل هن کاشفات ذره هل هن ممسکات رحمته د مؤنث الفاظ راوړو زکه چې دی بچاته عزات وي چاته لات وي چاته منات وي نو دا مؤنث او دا خو صنف نازکی کمزوري نو دی خو چاته را خېګړه نشي کوله قل او یا پیغمبر حسبی الله کافی دے مال را الله علیه یتوکل المتوکلون الله باندې ځان دی اوس پاری ځان سپارون کی الله باندې اعتماد دیو کی اعتماد کون کی کيو سړی باور کول غواړي توکل کول غواړي اعتماد کول غواړي نو په الله دیو کی قل او یا پیغمبر یا قومی ای زما قوما اعملوا عمل کوي کار کوي علی مکانتکم بخپل زه علی مکانتکم بخپل حالت بخپل عقیده خپل کار کوي انی عامل یقینا ز کار کون کې بخپل عقیده فسوف تعلمون زردا چې په بشي من یاتیه عذاب یخذیه چاته چراشی عذاب دنیا کی یخذیه نو شرمنده بکی دلرا زرد چې تاسو ته پته ولګي چاته چې عذاب راغې نو دنیا کی به الله رسوا کی شرمندگی لکه بدر کې چې الله مشرکان ذلیل رسوا کړو ويحل علیه اور نازل بکی دبانی عذاب مقیم عذاب د همیشګری د جهنم د آخرت ز بخپل زه بخپل عقیده روانم او تاسو بخپل زه بخپل عمل روان یې پته به ولګي چې دنیا کې څوک الله ذلیل لګي او آخرت کې چاله سزا ورکي بیا ترغیب ال القران ان انزلنا عليك الكتاب یقینا ما را لګل دې تا ته پیغمبر قران کریم للناس د پاره د خلقو قران کریم می ذکر علی گله دې چې دا خلقو ته بیان کا بالحق چې حق سرګن شي یقینا ما را لګل دې تا ته پیغمبر قران کریم بالحق حق سرا په پورا بیان
د پارا د اظهار د حق للناس د پارا د خلقو فمن اهتدى نو چاچی بیا هدایت مومو فلنفسه نو فائدہ خپل دا چاچی ځان په قران پوهه کو او د دې پلار روان شو فلنفسه نو فائدہ خپل دا ومن ضل سوق چی خطا شو گمراه شو بیلار شو فانما يذل عليها نو یقینا خطا کېدل دد گمراه کېدل دد سزا دد وما انت عليهم بوکیل او نیت پیغمبر دی باندې ذمہوار پیغمبر استاکار دعوت دے تبلیغ دے بیان دے رسول دی انذار او تبشیر کوا دی منی او کنه منی تا منی رسول دی نور تخپل زړه مخ غوا پریشان کیګم ته دعوت کار کوا بیان کوا دی منی او کنه منی ته ذمہوار نه 39 بٹا 41 پورې وشو 41 آیاتونه ویل شو سورۃ الزمر دې پوری ویل شو او دا شروع شو د کم ځای نه 39 بٹا 32 نے شروع شو لائک کرو شیئر کرو اللہ کی رضا کے لیے